ډېرو محترم مسلمانانو نن یو بهترین کارګردګۍ والا بهترین مونځ بهترین نفل د تهجدو هغه درله در کوم او انشاءالله تاسو یې وکئ. ګوره تهجد خو یو هغه دي محترمو چې کله سړی ویده شي او بیا راپاسي او بیا تهجد مونځ وکړي. نو خو اکثر زموږ نوجوانان هلکان او نارینه او زنانه اکثر داسې موږ د نیمو شپو پورې یخو 12 پورې 1 پورې 2 پورې نو چې هغې نه پس ته ویده شي او بیا راپاسې بیا تهجد کوې نو بیا راپاسېدل ډېر زیات ګران دي. لحاظ راته هغه طریقه ښیمه کومه طریقه چې بس تاسو د ماسخوتن مونځ وکړو او ماسخوتن مونځ پسې په دې ترتیب سره په دې طریقې سره خپل رب کریم ته ودرېږئ، خپل الله جل شانه ته ودرېږئ او دا آسان بالکل آسان تهجد مونځ وکئ. نو چې کله هم دا مونځ تاسو وکړو محترم مسلمانانو انشاءالله الله جل شانه بس تاسو ورسره حاجات پوره کړي، مشکلات هم الله جل شانه آسان کړي، پریشانۍ هم الله جل شانه ختمې کړي. ځکه دا یو داسې مونځ دی محترمو چې دا الله تعالی ته ډېر زیات محبوب دی. د تهجد دا مونځو الله تعالی ته ډېر محبوب دی، د الله تعالی ډېر زیات خوښ دی. نو د اوده کېدو نه مخکې 2 رکعته دا مونځ وکئ. انشاءالله هر رنګه حاجت چې دې وي دا به د الله جل شانه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر دي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر مددګار شي او الله تعالی مو تمام مشکلات حاجتونه پریشانۍ غمونه تکلیفونه ودونه الله تعالی مو که چې څه غواړي الله تعالی یې تاسو له درکړي، چې څه نه امن غواړي الله تعالی د هغې نه امن درکړي. محترم مسلمانانو نن څومره ګرمي ده، انتهایی ګرمي ده، الله تعالی د موږ او تاسو باندې رحم وکړي. حدیث مبارکو کې راځي وي دا جهنم چې دی نو الله تعالی ته سوال وکړو ای الله زه بلیږم الله ماته تکلیف دی، ما له داسې یو ترتیب وکړه الله چې زه ساه اخلم. الله جل شانه مفهوم دی دا حدیث، الله تعالی ورته اجازت ورکړو چې ته ساه اخله. نو علما فرمایي چې کله جهنم ساه واخلي داسې ځان ته راکاږي ساه نو جمع شي او چې کله یعنی بهر ساه راوباسي هوا نو اوړی شي. نو ګوره څومره ګرمي ده. نن الله تعالی خزانې ډکې د بارانونو خو لیکن موږ باندې نن باران نشته، باران بند دی. هغه اصل وجه دا ده چې موږ خپل الله جل شانه څخه خپل تعلق هېر کړی دی. نن مسلمانان د ګوړې او د چینو شربتونه تقسیموي. زنانه چې دی په کورونو کې شربتونه او ترکاریانې تقسیموي په خپل ګاونډ کې. محترمو په دې باندې الله تعالی نه راضي کېږي. بېشکه دا یو ښه کار دی، ته یو غریب له شربت ورکو هغه دې تنده ماته کړه، بهترین کار دی. خو چېرته زما په کور کې بېلمازه بچی پروت دی، سحر ماسپښین ماښام ګیم کوي هر څه چې کوي خاوند پروت دی، ما چېرته په هغې باندې ژړا او فریاد ونه کړو. محترمو دا هغه زما او ستاسو د بد اعمالو زما او ستاسو د کارګردګۍ ما ته ته صله میلاویږي. الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي. د موسی علیه السلام په زمانه کې الله تعالی باران دغه شی نه کړو، ډېره ګرمي وه، قادسالي وه، باران نه کېده. موسی علیه السلام خپل ټول قوم بني اسرائیل په یو میدان کې راجمع کړل، وي راځئ الله تعالی ته سوال کوو، الله تعالی ته جاړو، زناور یې راویسته، ماشومان یې راویسته، زنانه یې راویستې، ټول راله یو غټ میدان کې راجمع شو، الله تعالی ته سوال کوي، الله تعالی باران ووري. الله تعالی په وحی وکړه په موسی علیه السلام چې ای موسی ستا په دې قوم کې بني اسرائیلو کې یو انسان دی په دې مجمع کې ناست دی، په دې خلکو کې د هغه د ګناه د وجې نه زه باران نه کوم، د هغه د ګناه د وجې نه ما باران بند کړی په تاسو باندې. محترمو هغه انسان ته چې کله پته ولګېده چې یاره زما په باره کې الله تعالی دغه رنګې وفرمیل نو هغه پټ الله تعالی ته په دغه میدان کې توبه ویستله، وی الله بس اوس مې شرمنده کوم، الله اوس را باندې فرده راواچوه، بس زما توبه ده دې ګناه نه کومه ګناه چې زه کوم الله تعالی بس باران راووري. محترمو لږ ساعت تېرېده نه چې باران راښکې شو. موسی علیه السلام الله تعالی ته
عرض وکړه کریم الله تا خو چې په دې ګناهګار دی باران نه کوم چې باران وورو دا څه معامله ده الله جل شانه تو فرمایل ای موسی هغه زما سره روغه وکړه هغه توبه ویستله ما ګناهونه معاف کړه او ما په تاسو باندې باران وورو موسی علیه السلام متعارض کې کریم الله ماته وښایي دا څوک دی الله تعالی ته فرمایي نه موسی هغه زما سره دشمنی کوله ما زه په ګناهونو باندې خفه کړی وم او ګناهونه به کول نو ما په فرده راچولې اوس چې زما دوست شو زما ملګری شو ما ته توبه ویستله نو سرته څنګه وخیم لهذا محترم هر انسان ګناهګار زه ستاسو نه ګناهګار یم زه د اسمان نه یم راکوز شوی هر سړی زما د هغه ګوري هغه دې په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي چې یاره ما په دې 24 غنټو کې څومره الله خفه کوم څومره الله خوشحالوم لهذا په خپل ځانونو باندې رحم وکړئ الله تعالی ته توبه وباسئ محترمو وظیفه اوږده شوه خفه کېږئ مه خو دا ترغیبي خبرې دي الله د رضا دپاره درته کوم الله تعالی زموږ ورسره مشکلات اسان کړي داسې کار وکړئ ماخوتن مونځ چې څنګه وکړئ د هغې نفس 2 رکعاته مونځ وکړئ د تهجدو ویترو نفس 2 رکعاته وکړئ په ډېره توجه دهان سره په یقین سره په سوچ سره چې کریم الله زما د حاجت پوره کړي او قسم په الله چې مونځ یو داسې ذریعه ده د الله تعالی د غوښتلو که نه چې داسې بل یو ذریعه نشته مونځ براه راست د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده د مونځ په ذریعه باندې الله تعالی نه غواړئ 2 رکعاته تهجد هر ماسوتن مونځ نه پس کوه او الله تعالی ته جاړه فریاد کوه الله دا حاجت مې پوره که الله کریم الله زه ګناهګار یم خطاکار یم ریاکار یم سیاکار یم بد اخلاقه یم الله هر رنګه ګناه ما کې موجود ده الله ته زما د حاجت پوره کریم الله ما ډېر وظایف وکړو نو روزانه چې څوک دا عمل کوي او الله تعالی ته جاړي انشاءالله چې ډېر زر به الله تعالی د انسان مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي الله تعالی به د انسان حاجتونه پوره کړي موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ موږ تاسو ته ډېر